عزتمن عیساخیل برانخیل تاسو ټولو ته السلام علیکم. عزیزانو نن چې کوم ملما ستاسو د خړې خاورې نه راغلي دي د هغوی په خاندان د هغوی په کارونو ملګرو تفصیل سره خبرې وکړي خو زه به یې شروع د هغې نه وکړم چې زموږ په دې ملک کې بعضې پارټیانې دا دعوه کوي چې که دې ملک له موږ د وینې قرباني ورکړې ده نو په حیثیت د دې پارټۍ د یو ورکر د قومي وطن پارټۍ زه په دې فخر کوم چې په تاریخ کې د دې ملک له بالخصوص پښتنو له قرباني ورکړې ده نو هغه حیات محمد خان شیرپو شهید و چې هغه راناز زموږ علما د ده تره و او هغه شهید پرې شو صرف په دې باندې چې هغه د پښتنو دپاره خبره کوله هغه د پښتني خاورې دپاره خبره کوله هغه د پښتنو د شناخت خبره کوله هغه د پښتو ژبې خبره کوله خو چونکې دا سیزونه د خلکو په سترګو کې د ازغي په شانو او هغه یې د پښتنو نه واخیسته او شهید کړی شو د هغې نه پس ملي مشر آفتاب احمد خان شیرپو صاحب د دغه کورنۍ او د دې پښتنو د حقوقو لپاره خپل نوکري چې په فوج کې و میجر و پرېښوده او خپله ملا یې وتړله د پښتون دپاره ستاسو دپاره زما دپاره زموږ د مستقبل دپاره او راووته موږ په دې فخر کوو عزیزانو چې په 400 کې د مشر خان او د کشر خان په حلقه کې د 80% نه زیات ووټ چې کوم دی هغه زما مومن ورور ورکوي او زه په دې فخر کوم چې هلته کوم مومن ورور د دوی سره اوسي نو هغه د اشنغر د اوسېدونکي د محمدزي د دغه پښتنو نه لاول زما د هغه مومن ورور کار کېږي نو د خپل اشنغري کار وروسته کېږي یو وخت کې عزتمنده مشره دا تاریخ دی چې په ټوله 400 کې وای دومره کس نه و چې پي ټي سي استازي کړی وي څوک ونه چا کولی نو وجه یې څه وه وجه یې دا وه چې ملي مشر آفتاب احمد خان شیرپو صاحب او د هغه فرزند سکندر حیات خان دومره توجه یې خپلو خلکو له ورکړې وه چې هغه ټول په روزګار باندې نو استازي چا نه کوله زه تاسو ته دا خواست کوم چې کوم خلک موږ او تاسو منتخب کړي او هغه بې زما او ستا د درد نه نو خبر چې کله زما او ستا د مشر د سر نه پټې وغورځېد چې کله زما او ستا د خور لور بېعزتي وشوه چې کله په دې خاوره باندې وینه توی شوه او چې کله دلته کې هر هغه کور چې د هغه جړېدلې نه وي خو د هغه خلکو چا تپوس ونه کوو نن
من تاسو ته دا ناست یو او دې باندې پوهېږو چې په دې خاص کر په پنډېرۍ کې چې کومې محرومۍ دي مثال ستاسو په خاوره باندې ډیم جوړېږي ستاسو آبادۍ دپاره جوړېږي دا خو په خپل ځای خو نه زما د یو مشر چې کومه حصه پکې راغلې ده او په هغې باندې حکمرانان یا زما منتخب خلق یا هغه خېټې چې په ما او تا کې دلته ناست دي هغه خېټ اچوي او هغه حقدار له حق نه ورکوي نو موږ د هغې مکمل مخالفت کوو او د خپل وسه پورې بله ورځ دا جمیل را سره او اے سی صاحب ته کېناستو هغه ته موږ دا خبره وکړه نو اے سی صاحب موږ سره دا وعده وکړه چې انشاءالله که دغه پیسې وي نو دا به موږ د تحصیل پنډېرۍ د قوم په خوښه باندې او د هغوی په موجودګۍ باندې به دا موږ تقسیموو دا به نه چې دا به بعضې داسې لاسونو له ځي او هغوی به پرې خپل کارونه کوي او یا به چې کوم دی نو هغه به خپلو جیبونو ته اچوي دا به د پنډېرۍ د خلکو د عوام د خوښې مطابق تقسیمېږي چې د چا چا په کیسه ده کوم چې مستحق دی هغوی ته به ورکړی کېږي انشاءالله چې په دې کې به موږ تاسو سره ولاړ یو او د خپل مشر د ملي مشر آفتاب خانه او د سکندر خانه به موږ په هغه فورم کې چې کوم ځای کې د دوی وس رسي هلته به موږ د دوی نه دا توقع کوو چې ستاسو دپاره هلته کې اواز اوچت کړي عزیزانو دلته کې مختلف خلق پارټۍ هر چاته حق دی خو زه تاسو ته یو خبره کوم چې که فرض کا د غټو پارټو حکومت وي نو زما پیسو که په سند کې حکومت وي د هغه خلکو وایي زما پیسو که د پنجاب والو حکومت وي نو په لاهور کې وایي د پنجاب وایي زما پیسو زما استاده دې پښتنو له دې خاورې له د آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب او د سکندر حیات شیرپاو صاحب لاسونه نیول پکار دي او هغوی سره مرسته پکار ده انشاءالله د هغوی د پیدا توقع موږ کولی شو چې څنګه هغوی خپل صوبې له پښتنو له خپلې جاسدي نه کوم کارونه کړي دي نو هغه به انشاءالله چې په مومندو کې هم کوي او دا زموږ حق دی موږ یې چې غواړو موږ له ویې کوي تاسو یقین وکړئ چې زه یو 2 میاشتې مخکې اسلام آباد ته تللی وم ما ګاډي له مې نمبر اخیسته کشر خان د دې نه تاسو هم یې خبر خو چې زه هلته لاړم د هغې مشر چې کوم نو هغه هم د چا سړي و نو زه ورته ورننوتم ما زه سکندر خان رالیږلی یم حالانکه دوی خبر هم نه خو تاسو یقین وکړئ چې هغوی کوم مال هغه عزت راکړه کېنولم او هغه ځای کې زه ناست وم چې هغه د ګاډي نمبر هم وشو صرف دومره و چې هغې پیسې جمع کول وي خبره دې پورې کوم نو هغه پیسې جمع کولو نو ما ته ویل چې دا پیسې دا چې بې کله ځي دغه ځای کې جمع کړه نو زه چې هغه کمرې ته ورغلم چې نو هلته کې 12 هلکان ناست وو او زه دومره خوشحاله شوم ما فخر محسوس کړي چې هغه 12 واړه چا سړي وو هغه مشر هلته لګولي عزیزانو څه چې تېر شو څه موږ وکړل د هغې خو موږ له ظاهره شوه دغه نتیجه راغله لکه زما یو ورور چې دلته خبره وکړه چې 4 اربه یا 50 اربه په سابقه فاټه کې کرپشن شوی دی خو په هغې کې 38
کروڑ چې کوم دي نو هغه د مومندو دي او په هغې باندې انکوایري روانه ده. خو د افسوس خبره زه دا کوم چې ستاسو زما د بچي په حق باندې ولې ډاکه ووهلې شوه. دا تپوس به زه د چا نه کوم. دا خو زما او ستا په ووټ باندې تللی و او ولټۍ چې کوم دی نو زما او ستا بچي سره دال وکړو چې هغه پیسې راوتې دي او دا پته نه لګي چې سره راوتې دي او هغه جیب ته تللي دي. د هغې نه وروسته زما او ستاسو په ووټ باندې په لومړي ځل په سابقه فاټا کې صوبایي الیکشن وشو. دلته زما مشر زما د دغه محترم ایم پي اې نوم واخیسته او دې قومو سره یې ورورولي وکړه. د قوم بچي و ټیک وه، خو افسوس زه په دې کوم چې هغه هم صرف په اسمبلی کې ډیسک والی دی، نورې څه کار نه دی کړی، ځکه چې یو راپاسي په یو باندې سټیر اخلي او بل راپاسي په بل باندې سټیر اخلي. د مومند بچی چې څنګه خوار و مګه شان خوار پاتې شو. موږ له پکار دا دي چې د دې نه موږ سبق واخلو او پر روان وخت کې قومي وطن پارټي مضبوطه کړو. ملي مشر افتاب احمد خان شیرپا مضبوط کړو، سکندر حیات خان شیرپا مضبوط کړو. د قومي وطن پارټۍ په مومندو کې، په دې صوبه کې، په پښتنو کې، په کوم ځای کې چې د قومي وطن پارټۍ امیدوار ولاړ چې هغه سره موږ هر قسم خپل هغه مدد وکړو، که هغه دلته په مومندو کې او په پچاسده کې او که په مردان کې. انشاءالله بیا موږ ستاسو حقوقو تپوس کولی شو او زه دا یقین لرم په دې خپلو مشرانو باندې چې هغه به په همدغه شان درانه نظر باندې ګوري، څنګه چې هغوی خپلو خلکو ته ګوري، د خپلو ضلعو خلکو ته ګوري. عزیزانو، دلته چې کومو خلکو شمولیت وکړو زه هغوی ته مبارکي ویم او دا یقیندانیونه ورکوم چې تاسو خوشقسمته به دي چې ستاسو د مومند خاورې په قومي وطن پارټۍ کې، په صوبه کې شو که په ضلع کې دي، داسې ډېر ملګري دي چې هغه به ستاسو لپاره هلته اواز اوچتوي، ستاسو لپاره به خبره کوي. او دا هم یقین در کوم چې کوم عزت قومي وطن پارټۍ کې د مشر او د کشر خان کوي، د خپل ورکر کوي، د خپل ملګري کوي، نو دا په بله پارټۍ کې نشته دی. دا یاد وساتئ او دا به تاسو ته وخت ثابته کړي چې کومه فیصله تاسو کړې وه د قومي وطن پارټۍ دا ټیک فیصله تاسو کړې وه.